من وزیر اعلی کارګرانو سره دا وایي چې موږ سره لږ رعایت وشي. زموږ د دې حکومت نه دا اپیل دی چې موږ دلته اکثر روزګارونه خراب دي، کارونه خراب دي، سوداګانې ارزانې دي، بارډر بند دی، بالکل سوداګانې بیخي دغه دي. خو دلته موږ کمیټۍ والا روزګار ته نه پرېږدي چې راشو د شپې هم راله منډې راکوي، د ورځې هم راله منډې راکوي، سوداګانې ولګو نو بس موږ ته هېڅ دغه نشته، سهولت نشته دی چې کم حوضو بس موږ په عذابوي. او کمیټۍ والا دي، ټریفک والا دي، نو زموږ دا خواست دی چې موږ سره لږ ګزاره وکړي. غریبي ده، هر سړي راوتي او 2 روپو له راوتي دي چې 2 روپۍ وګټو چې موږ راوځو په 800 باندې کار کوو چې بوځي نو 1500 روپۍ موږ پرچه کړي او ګاډۍ رانه بوځي هر څه رانه وکړي. نو بس دغه زموږ خواست دی چې بس موږ سره لږ ګزاره کوي. بس موږ خو دا وایو چې زموږ وزیر اعلی سهیل افریدي راغلی، خو هغه لپاره موږ دا درخواست کوو چې نن سبا په دې هسپتالونو کې کوم دا کاتې روانې دي، زموږ په دې خیبر پښتونخوا کې کومې کاتې روانې دي، زموږ وزیر اعلی له پکار دی چې خپل فابریکې دې راټینګه کړي، پیښې د دې حفاظت وکړي او کوم چې د دې پښتنو سره کوم ظلم روان دی د دې وزیر اعلی 3 ورځې جلسې له دورې له لارو کراچۍ ته دی ولې څه وایي؟ بس هغه خو غلطه کوي، هغه له پکار چې خپل فابریکې دې کنټرول کړي. پیښې دلته چې را کوم حالات روان دي، را غریبانان خلک په عذابوي، پیښې کمیټې والا دي کسان مثلا چتای ښه داسې کارونه مارونه نشته. دا زموږ وزیر اعلی ته دا درخواست دی چې خیر خپل فابریکې کوم عوام چې دی چې دا خپل کنټرول کې وساتي. زموږ صوبایي حکومت صرف په خپلو مزو چرچو باندې سر شوی دی. موږ روز کې تقریبا 700-800 روپۍ وګټو، 200-250-300 موږ نه پکارې لا چې 400-500 روپۍ موږ ته پاتې شي. په هغې نه زموږ د کور خرچه چلیږي، نه پې زموږ د مثال زموږ د بچو د تعلیم مسله ده. زما 4 بچي دي، 3 لوریانې دي، یو زوی د سکولونه وایي، هېڅ دغه نشته. زموږ په صوبایي حکومت د تعلیم په لحاظ کې هم کمزورې دی. یو څه نه د صحت څه داسې غټ پراجیکټ شته، څونه پراجیکټونه چې دي د خپل ځان لپاره دي. زموږ د حکومت زموږ غریب خلکو سره د چا هېڅ دغه نشته. صوبایي حکومت له پکار دی چې د دې ګرانۍ حوالې سره دومره لږ خیال وکړي چې د ګرانۍ ته وګوري، د نور حالاتو د صوبې وګوري. بلکې بله خبره دا ده چې مزدورکاره دیاړیمار سړی کم چې 70,000 روپۍ اخلي، هغه چې کله جمعرات په ورځ چې 70,000 روپۍ کور ته وروړي که نه، نو هغه ته څه دې خوا لاړې شي څه ته اخوا لاړې شي. منځ کې چې کم دی د کور ضروریات دي، راشن دی، اوړه شو، غوړي شو، تیل شو، پی شو، دا په دې پیسو کې نه کېږي. نو هغه به څه کوي؟ چې صوبایي حکومت له پکار دي کم از کم چې په دې خبره باندې نظرثاني وکړي او دې له توجه ورکړي.